بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو سر په سلسله کې دا زمونږه 33 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د یعیدو، تعیدو، اعیدو، نعیدو والا قانون دا بیانو. تدې قانون حاصل دا دی چې هر هغه وو چې هغه د علامت مضارع مفتوح او د کسرې په منځ کې واقع شي نو تدې وو حذف کول دا واجب او ضروری دی. مثلا یعیدو دا مونږ سره په اصل کې دی یوعیدو، نو دلته وو واقع شوی دی د علامت مضارع یا مفتوحی او د کسرې په منځ کې، لہذا تدې وو حذف کول دا واجب او ضروری دی. نو د یوعیدو نه به مونږ سره جوړ شي یعیدو. دویم مثال مونږ سره دی تعیدو، دا په اصل کې دی توعیدو، وو واقع شوی دی د علامت مضارع مفتوح او د کسرې په منځ کې، لہذا تدې وو حذف کول دا ضروری دی. نو مونږ سره به د توعیدو نه جوړ شي تعیدو. بل مثال مونږ سره دی اعیدو، دا په اصل کې دی اوعیدو، وو واقع شوی دی علامت مضارع مفتوح یعنی د حمزه او د کسرې په منځ کې، نو دغه وو مونږ حذف کو، نو مونږ سره د اوعیدو نه جوړ شو اعیدو. بل مثال مونږ سره دی نعیدو، دا په اصل کې دی نوعیدو، وو واقع شوی دی علامت مضارع مفتوح او د کسرې په منځ کې، نو دغه وو مونږ حذف کو، نو مونږ سره د نوعیدو نه جوړ شو نعیدو. نو تدې قانون حاصل او خلاصه دا شو چې هر هغه وو چې هغه د علامت مضارع مفتوح او د کسرې په منځ کې واقع شي نو تدغه وو حذف کول دا واجب او ضروری دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.